کې مې پرېښودی والله کې مې پرېښودی یو پاکستان کې ګزاره کېده نو یو خس مې نه پرېښودل پوه شوې پاکستان او بیا خاص کر دا خو چې کوم دی نو زړه دی زړه پوه شوې دی ګرانو مینهوالو السلام علیکم زه یم شیراز وایي سوات ته چې راځې نو د موسم خبرې مه کوه وایي سوات ته چې راځې نو د موسم خبرې مه کوه او دا خو یو جنت دی دلته هر یو موسم ښکلی دی جی ګرانو مینهوالو نن موږ تاسو ته د سوات د مدین خوړ ښیو یقینا چې دلته کې به د وبا نه معاینه ډېر زیات خلک چکرو له راتللو خو دا وبا چې راله نو مدین ته تیرات ته بحرین ته میادم ته کالام ته او دې ځایونو ته چې به کوم خلک سیل سپاټوله راتلو نو وبا د لاسه هغه خلک دلته کې اوس نه راځي نو موږ وایو چې یاره د خپل ناظرینو ته د تیرات دا خوړ وښیو او د تیرات د کمې ښکلې نظارې چې دي دا ورته وښیو او دلته کې زموږ سره زموږ یو مسافر رور جناب علي رحیم خان هم موجود دی د هغه سره به خبرې کوو چې یاره دی د تیرات د ښکلا په باره کې څه وایي او مسافر چې کوم دی هغه په خپل کور کلي پسې ډېر زیات دردېږي خپل کور کلی ورته یادېږي چې یاره مسافرو ته دی څه پیغام ورکوي نو علي رحیم خان هغه دی زموږ سره را روان دی او دی به تاسو ته په دې کیمره کې ښیو چې یاره دی د تیرات د خوړ نه څه خوندونه علي او دی خپل مسافر ورونو ته کوم چې د دالته انډیوالان دي د دا کلیواله دي هغو چې دی ایني چې یاره دی هغو ته څه پیغام ورکوي علي رحیم نوم دی او مونږ تیرات ته راغلي یو تیرات دا خوړ دی او چې کوم دی نو په شکل باندې راغلي یو ډېر ښکلې نظاره ده او ډېر ښکلی لکه هوا هم ښکلې ده اوبه هم ډېرې مزیدارې دي او ډېر ښکلی ځای دی خنده دا راته ووایه په چوټۍ راغلی ډېر وخت دې وشو او هلته کې د انډیوالان دي کلیواله به دي هغو ته څه پیغام ورکول غواړې هغو ته دا پیغام ورکول غواړم چې خپل خیال دې ساتي او وبا راغلي ده نو وبا د وجې نه مونږ هم په چوټۍ راغلي یو او بس ورته ټکټونو د وجې نه او د جهازونو د وجې نه چې مونږ دلته کې پاتې یو او بس هغو ته دا پیغام دی چې نن سبا د سوات او خاص کر د تیرات ډېر ښکلی لکه موسم دی او ډېر ښکلی لکه هوا هم ښکلې ده او اوبه او د خوړ بیا دومره سور او مزې دې څه وایم خنده بل ته دا ووایه چې د وبا د لاسه خو نو سیل سپاټو ته هم خلک نه پرېږدي نو ته چې نن چکر له راغلی تا څنګه محسوس کړه څوک نشته یا به په خیال یوازې به راغلی نو جو بس جی دا ملګري راسره دي خو دغه بس په لاره وړي دغه شته خو نه دومره دغه نشته دی او زما په خیال د سیل سپاټو به هغه مزه هم نه وي د پخوانی په شان هغه مزه نشته اوس خو هر څه بند دي نو دې وجې نه چې وبا د وجې نه چې کوم دی نو لکه هر څه بند دي که نه او د دغې وجې نه چې دی نو لکه لاره کې لږ تکلیف نه دې وجې نه څوک نه راځي سیلونه میلونه څوک داسې خاص نه راوځي د دې ننني کم چکر چې تا ولګو د تیرات د خوړ نه او د تیرات د دنګ غرونه او د دنګې غټې غټې ونې د دې نه دې څه خوندونه واخیستلو جی ډېر خوند کوي چې رښتیا درته ووایم نو ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي چې ګرځي سړی وایي چې ګرځېدی پکې هسې خنده که پاکستان کې ستا ګزاره کېدی نو آیا دا ښکلې نظارې او دا ښکلې اوبه او دا دنګ غرونه تا په دوبۍ کې په دوبۍ پرېښودلو والله کې مې پرېښودی والله کې مې پرېښودی یو پاکستان کې ګزاره کېدی نو یو خس مې نه پرېښودل پوه شوې پاکستان او بیا خاص کر دا خو چې کوم دی نو زړه دی زړه پوه شوې ګرانو مینهوالو یقینا تاسو زموږ سره د علي رحیم صاحب خبرې واورېدلې چې هغو ډېرې ښکلې خبرې وکړې دا زموږ سره جناب علي خان صاحب په بې انتهایي غټ باندې ناست دی او دومره غټ دی چې یاره دا موږ په تاریخ کې په لاولني ځل باندې ولیدو علي خانه دا خلک دی نه دی خلکو ته به څه پیغام ورکړې جی ګرانو مینهوالو یقینا ډېر زیات ښکلی ځای دی دا موږ تاسو ته د خوړ هغه نظاره ښووله دا پکې زموږ سره حاجي محمد ریاض سره د خپل بچو را روان دی حاجي محمد ریاضه څنګه چکر دې ولګو تیرات دې ولیدو د تیرات د خوړ نه څه خوندونه واخیستلو دا خو ډېر ښکلی مزیدار ځای دی موسم هم ډېر مزیدار دی اوس پکې هم باران شو او بل دا ډېر ښکلی مزیدار دی خو نن پکې د اوبه لږه کمه ده جی ناظرینو تاسو د حاجي محمد ریاض خبرې واورېدلې چې حاجي محمد ریاض وایي چې یاره د تیرات د خوړ نه موږ ډېر زیات خوندونه واخیستلو سوات ته راځئ نو بالکل احتیاط کوئ او حکومت چې کوم SOPs جاري کړي دي په هغې باندې عمل کوئ
نو ان شاء الله پر راتلو کې به تاسو ته څه قسمه رکاوټ نه تاسو سواد ته راتلی شئ او د سواد چې کم ښکلي ځیګونه دي د هغې نه خوندونه اخیستی شئ. نو زه تاسو ته اوس د تیرات ته خوړ ښیم او دلته کې چې کم ښکلي دنګ دنګ غرونه دي هغه راته ښیم او د تیرات د خوړ اوبه راته ښیم او د تیرات نور چې کوم مرګري دلته راغلي د هغو سره به خبرې کوو چې یار هغو څه وایي. ګرانو مینهوالو تاسو دلته کې چې کوم خلک راغلی او د هغو خبرې تاسو واورېدلې راځئ چې اوس تاسو ته د تیرات د خوړ او د تیرات چې کوم ښکلې دنګې دنګې ونې دي او د تیرات د دنګ دنګ غرونه تاسو ته پر خپل پروګرام کې وښیم. راځئ چې زموږ سره پر پروګرام کې معاینه د ښکلا وینئ. مینهوالو دا وخت زموږ سره زموږ بل رور رحمت علي خان چې هغه د کویت نه راغلی دی او د وبا د لاسه بیا یې د تلو کوشش کړی خو د وبا د لاسه هغه ته ټیکټ نه دی میلاو شوی. نو نن هغه مدین ته چکر له راغلی دی او په مدین کې بیا هغه د تیرات خوړ له راغلی دی. نو د هغه سره خبرې کوو چې یاره د تیرات د خوړ نه هغه څه خوندونه واغستو او خپل مسافر ورونو ته څه پیغام ورکوي. جی رحمت علي خان. بس تیرات پاره ډېر ښکلی ځای دی او ښکلي نظارې دي دا وګورئ اوبه دي او نور بې تاسو ښه پوهئ اوبه دي غټ غټ ګټان دي دنګ دنګ غرونه دي غټې غټې ونې دي غټې غټې ونې دي او دا د خوروي دي راغلي بس مزید اخلو خوندونه تالو او تاسو دم واخلئ. مینهوالو یقینا د رحمت علي خان خبرې تاسو واورېدلې. تیرات یو ډېر ښکلی ځای دی. په تیرات کې چې خلک کله چکرو له راشي نو بیا د تیرات د خوړ له لازم راځي او دا نن موږ تاسو ته پر خپل پروګرام کې وښو. راځئ زموږ سره د ښکلې نظارې وینئ. جی ګرانو مینهوالو یقینا زموږ د نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. نن موږ تاسو ته د تیرات خوړ د تیرات دنګې دنګې ونې د تیرات دنګ دنګ غرونه او دلته کې چې کوم خلک چکر له راغلی او د هغو سره یو خبرې وکړې نو زموږ دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. خو د کرونا وبا د لاسه او د لاکډاون د وجې د لاسه ډېر زیات خلک چې دی نو هغه چکرو له نشي راتلی نو بار بار به خلکو رابطې کولې چې یاره موږ ته د سیل سپاټو ځیګونه وښیئ. نو زموږ دا نننی پروګرام زموږ د هغې غرونو دپاره چې هغوی دلته کې نشي راتلی هغوی مسافر دي نو زموږ د دې پروګرام نه به یقینا چې هغوی ډېر زیات خوندونه اخیستي او زموږ دا پروګرام به یې ډېر زیات خوښ شوی وي. نو د را روان پروګرامه پورې موږ له اجازت راکوئ. د الله په امان.